بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې موږ په دې پټان یوټیوبر چینل باندې را مونټایزیشن کورس شروع کړی دی چې کله ستاسو 4000 غنټې او 1000 سبسکرایبر برابر شي تاسو به د مونټایزیشن لپاره اپلای څنګه کوئ. نو موږ مخکې دوه ویډیوز جوړ کړي دي، دینه علاوه دریمه ویډیو به نن موږ جوړو. دا ویډیو چې کومه تاسو ګورئ دریمه ویډیو دا ده. هغه لومبۍ ویډیو کې دا خبره موجود وه چې کله ستاسو 4000 غنټې او 1000 سبسکرایبر برابر شي تاسو به اپلای څنګه کوئ. تاسو ته هر څه په دې خپل سکرین باندې ښکاري. کله چې تاسو اپلای وکړه د هغې نه پس سټپ 1 اپلای سټپ 1 بیا ورپسې سټپ 2 هغه هم تاسو ته په سکرین باندې ښکاري. په هغه سټپ 2 کې موږ څه کار وکړو، هغې کې موږ نه یوټیوب والا څه وغوښتي وو، موږ نه پوسټل کوډ وغوښتي وو، موږ نه موبایل نمبر وغوښتي وو، موږ نه ویریفیکیشن وغوښتي وو، موږ نه جیمیل وغوښتي وو. ډېرې خبرې موږ نه غوښتې وې. هغه ټول سټپ بای سټپ طریقه کار چې څو هغه موږ په دې ویډیو کې تاسو ته ښودلی دی. هغه طریقه کار تاسو په خپل سکرین باندې ووینئ. نن دریم سټپ دریم سټپ کې موږ نه دا غوښتي وو چې یاره دا کوم دوه سټپه تاسو وکړل، نو دریم سټپ ته به تاسو انتظار کوئ. دا دوه سټپ موږ ګورو، دې ویریفیکیشن به کوو. دریم سټپ په ان پروګرس کې وي. ان پروګرس مطلب دا چې هغه دریم سټپ اهم سټپ دی. هغه دریم سټپ کې ته دا پته ولګي زما چینل به یا مونیټایز شي یا به مونیټایز نشي. که مونیټایز شو کنګریچولیشن مبارکباد. که مونیټایز نشو نو دا څه وجه مونیټایز نشو، څه وجوهاتو، هغه وجوهات به تاسو ته یوټیوب والا ښیي. نو هغه دریم سټپ چې کله ان پروګرس وو تاسو ته موږ ویلو چې ته موږ ویټ کوو. موږ یو پلی لیست هم کریټ کړی. دغه پلی لیست تاسو په خپل سکرین باندې وینئ. هغه پلی لیست تاسو اوپن کړئ. په دغه پلی لیست کې به تاسو ته مونیټایزیشن چې څونه کورس دي، څونه مسلې دغه به تاسو ته مخې ته راځي. دې سره سره تاسو سره به زه خپل وټساپ نمبر هم درکړم. تاسو ته مونیټایزیشن څونه مسلې دي، دې نه علاوه د یوټیوب چینل چې څونه مسلې دي تاسو ته مخې ته راځي. انشاءالله سټپ بای سټپ هغه کلیر کوو په ویډیوز کې هم، او تاسو ما سره رابطه هم کولی شئ. چېرې موږ ته داسې قسمه مسله راغلې دغه مسلې به انشاءالله په مزه باندې ختمو. ستاسو یوټیوب چینل به انشاءالله مونیټایز کیږي هم. دې نه علاوه چې کوم مقصد د پر تاسو جوړ کړی دغه مقصد پوره کیږي هم انشاءالله. اوس کله چې موږ دریم سټپ کې ان پروګرس وو تاسو ته پر خپل سکرین باندې ښکاري. د لیپټاپ د سکرین تاسو ته پر خپل سکرین باندې هم تاسو خپل سکرین باندې ګورئ. دی وخت کې ماته یوټیوب والا څه وي چې کله زما دریم سټپ وشو نو یوټیوب والا ماته څه وي. د یوټیوب خبره تاسو ګورئ. یوټیوب والا ماته وایي چې یور چینل واز ناٹ ایکسپټډ فار مونیټایزیشن. ستا یوټیوب چینل چې کوم دی هغه د مونیټایزیشن لپاره ایکسپټ نشو. یعنی موږ ایکسپټ نه کړ. ولې ایکسپټ نه کړ؟ ځکه زموږ د مونیټایزیشن کوم رول دي، د مونیټایزیشن کوم رول دي ما په دې چینل باندې په ویډیوز کې شیر کړم دي، مزید به هم شیر کوم. او چې کوم مین رول دي د څه وجې چې زموږ چینل مونیټایز نشو، او دا مین ریزن دی چې د دې وجې 99% چینل نه مونیټایز کیږي. هغه وجه به تاسو ته نن په دې چینل باندې زه هم، او هغه وجه موږ ته یوټیوب والا په خپله هم ویلې ده او تاسو ته په خپل سکرین باندې ښکاري. سټپ بای سټپ هر څیز زه تاسو ته هم. که ستاسو چینل مونیټایز نه دي نو پلیز دا ویډیو تاسو وګورئ چې داسې قسم مسلې تاسو ته مخې ته رانشي. که چېرته مخې ته راشي نو خلکو پسې مه ګرځئ چې یاره یو ته وایې بل ته وایې زموږ د مسلې ختمې کې. تاسو په خپله د خپله مسلې ختمولی شئ. او که تاسو دا ویډیو پوره وکړه او ځان هم پوه کړه. اوس دې خوا تاسو وګورئ موږ د یوټیوب والا ویلي دي چې موږ ستاسو چینل مونیټایز نه کړو. ولې مونیټایز نه کړو؟ ځکه چې د دې شاته ډېرې زیاتې وجې وي. هغه ډېرې وجې موږ په مزه بیانو، خو یو خاص وجې څه دي؟ هغه خاص وجې دا دي یوټیوب والا موږ ته وایي چې یاره ستا په چینل باندې ریوز کنټینټ پروت و. اوس دا ریوز کنټینټ دا څه شی دی؟ ګوره ریوز کنټینټ باره کې ما مخکې ویډیو جوړه کړې ده، خو نن چې کوم دوی ریوز کنټینټ باره کې موږ ته خبرې کړې دي نو یو ډېر ناشنا خبرې کړې دي. ګورئ ریوز کنټینټ باره کې موږ دا خبرې کړې وي. هغه ویډیو به تاسو بره تاسو ته ښکاري، هغه تاسو وګورئ تاسو ته به کلیر شي. هغه ویډیو زه نه ریپیټ کوم، خو صرف یو څو مین پوینټ موږ په هغې کې ویلو. هغه مین پوینټ پکې دا و چې کله ته هغه څیز په دې خپل چینل اپلوډ کړه چې هغه د یوټیوب په پلیټ فارم باندې د مخکې نه موجود دی. په دې خبره ځان پوه کړئ. تاسو هغه ویډیو اپلوډ کړه، تاسو هغه کنټینټ اپلوډ کړو چې د په خپل چینل باندې چې هغه مخکې نه د یوټیوب په پلیټ فارم باندې پروت دی. تا په هغې کې ایډیټینګ هم کړی دی، تا په هغې کې نور هم داسې قسمه میتډ کړی دی چې په هغې باندې هغه دا نه شو کېږي چې دا هغه کنټینټ دی کوم چې مخکې نه په یوټیوب پروت دی او تا اپلوډ کړو. خو بیا هم یوټیوب والا په تا باندې پوه شو چې دا کنټینټ مخکې نه په یوټیوب پروت دی. دې د یوټیوب والا ریوز کنټینټ ویلې کېږي. هغه د ویډیو په شکل کې کیدی شي، د تمنیل په شکل کې کیدی شي، هغه د ټایټل په شکل کې کیدی شي، د ډسکرپشن په شکل کې کیدی شي، هغه هر قسمه مسله کیدی شي. اوس تاسو ځان پوه کړئ چې صرف دا خبره چې هغه ویډیو د یوټیوب په پلیټ فارم پرته ده او زه په خپل ویډیو نه خپل چینل نه اپلوډ کوم نو دا به ریوز کنټینټ وي. بالکل به وي. خو د دې نه علاوه نورې هم یو ډېر خاص وجه کیدی شي. یو خاص وجه دا ده ریوز کنټینټ. ګوره په دې ځان پوه کړئ داسې کنټینټ داسې ویډیوز چې هغه په واتساپ، په فیسبوک، دې نه علاوه مختلف سوشل سایټس چې څونه هم دي
په هغې باندې میسنجر شو، واتساپ شو، فیسبوک شو، ټویټر شو، انسټاګرام شو وغیره وغیره څونه چې سوشل سایټس دي په هغې باندې ویډیوز چلیږي. مثال په طور دا 2 ویډیوز د فیسبوک نه راواغېشتې او هغه په یوټیوب په پلیټ فارم نشته. ګوره ته اوس زه خبره کلیر کوم زمونږ چینل ولې مونټایز نشو، یوټیوب والا مونږ ته څه وي هغه مین وجه دا ده زه ښیم چې مونږ څه غلطۍ کړو. ګوره کله چې تا داسې وکړل چې په فیسبوک باندې ویډیوز موجود دي او هغه ویډیو ته فیسبوک نه اوچت کړل او په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړل، د دې نه علاوه څه ویډیو در واتساپ نه راواغېشتې. ګوره واتساپ نه راغېشتو مطلب دا نه دی چې تا ته یو ملګري په واتساپ راولېږلې. که تا ته یو ملګري په واتساپ باندې ویډیو راولېږل هغه پرسنل څیز دی رستا، تا ته ملګري راولېږه د ستا هغه سره کار دی هغه تا سره کار دا ویډیو په واتساپ په ګروپونو کې خوره نه ده. که داسې ویډیو وي چې هغه واتساپ ګروپس وغیره کې خوره وي او هغه مخکې نه چلیدلې وي هغه ویډیو ته راوالې او په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړي. تا ته مووي انسټاګرام نه راوالې، ټویټر نه راوالې، فیسبوک نه راوالې، څومره چې سوشل سایټس دي او د هغې نه ته هغه ویډیو راوالې او هغه ته په خپل یوټیوب چینل باندې اپلوډ کړي. نو دا خبره یاد ساته چې یوټیوب والا دې ته وایي ریوز کنټینټ. اگر چې دا کنټینټ دا ویډیو د یوټیوب په پلیټ فارم باندې نشته په نور سایټس باندې موجود ده خو بیا هم ستا چینل ستا چینل به مونیټایز کیږي نه او که چېرته ستا چینل مونیټایز وي نو بیا به چینل ډي مونیټایز کیږي. اوس دا خبرې زه ځان نه کوم، دا تاسو ښکاره په دې خپل سکرین ښکاري، دا مسله موږ ته راله. اوس دا مسله به ختمو څنګه؟ دې نه مسلې ختمېدو حل څه دي؟ ګوره د دې د ټولو نه غټ نقصان دا دی چې کله ډېر ویډیو کې تاسو وګورئ زموږ 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې برابر دي تاسو ته په دې ویډیو کې سټیپ بای سټیپ ښکاري. خو که چېرته موږ داسې دا خبره یاد ساتئ چې زموږ 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې برابر دي خو موږ ته یوټیوب والا وي چې ته به د ریوز کنټینټ مسله ختمې. د ریوز کنټینټ مسله به اوس ختمېږي څنګه؟ کومه ویډیو چې تا ته پته ولګېده چېرې ستا په شک راغی، ګوره یوټیوب والا ته دا نه وایي چې د پلانکې ویډیو کې مسله ده، هغه ته صرف د کاپي رایټ باره کې ویلی شي چې ستا پر پلانکې ویډیو کاپي رایټ دی. ریوز باره کې به ته خپله سوچ کې خپله به تھنکینګ کې چې په کوم ځای کې ما نه داسې غلطۍ شوې دي، ما نه داسې مسټیک شوی دی چې هغه ویډیو ما د مختلف سایټس نه راغېشتې ده او هغه ما په یوټیوب باندې اپلوډ کړې ده، هغه ویډیو به ته ختمې. اوس دا خبره یاد ساته چې هغه ویډیو کله ته ختمه کړې نو د هغې چې څونه واچ ټایم دی ګوره هغه واچ ټایم به ستا ډراپ شي. ته وګوره په دې سکرین باندې تا د لیپټاپ په سکرین باندې دې وخت کې ښکاري په دې خپل سکرین ته وګوره چې زما خو 1000 سبسکرایبر یعنی 1047 سبسکرایبر برابر دي، په سبسکرایبر باندې اثر نه دی غورځېدلی. خو چې کومه ویډیو کې ما ته مسله ښکارېده هغه ویډیو ما ډیلیټ کړه، بل څه حل نشته، هغه ویډیو به زه ډیلیټ کوم. چې کله هغه ویډیو ما ډیلیټ کړه نو زما واچ ټایم 3400 مطلب 3489 ته راغی، 3489 ته راغی. ولې راغی؟ ځکه چې د هغه ویډیو څونه واچ ټایم جوړ شوی و. ګوره واچ ټایم باره کې ما ویډیو جوړ کړم د تاسو ته بره ښکاري. د دې نه علاوه د هغه ویډیو چې څونه واچ ټایم جوړ شوی نو هغه واچ ټایم ډراپ شو. که یوه ویډیو ده که 2 دي که 3 دي په هغې مثال په طور 1000 واچ ټایم په 3 ویډیوز راغلي و 1000 واچ ټایم به زما ډراپ کېږي. دې وخت اوس ما ته پته نشته چې زما 2 ویډیو ډیلیټ کړی دي یا مې یوه ډیلیټ کړی دی ځکه چې دې ویډیو ټایم وشو مطلب د کومه ویډیو چې ما 2 ویډیو ما مونټایزیشن باره کې جوړ کړي دي هغه ما مخکې جوړې کړي دي بیا ما د ټایم میلاو نه شو. 3 ویډیو زه اوس جوړم خو دا په یو پلې لیست کې پرتې وي تاسو راټولې په یو ټایم باندې کتلی شئ. نور هم چې څونه مونټایزیشن باره کې ویډیوز راځي به تاسو ته انشاءالله په دې پلې لیست باندې میلاویږي تاسو بیا کتلی شئ. اوس زما واچ ټایم راپرېوته اوس به زه څه کوم؟ اوس به زه انتظار کوم. زه به انتظار دې خبرې ته کوم چې کله زما 4000 غنټې دوباره برابر شي نو بیا به زه اپلای کوم. که زما 4000 غنټې برابر شوي نه وي نو زه اپلای نشم کولی. تاسو ته هر یو څیز په دې خپل سکرین باندې ښکاري. اوس تاسو دا خبره کوئ چې زموږ به 4000 غنټې څونه وخت کې برابرېږي؟ هغې سره د یوټیوب کار نشته. هغې دپاره چې کوم د واچ ټایم رول دی هغه رول په تا باندې دې وخت کې اپلای کېږي. د واچ ټایم رول څه دی؟ دې باره کې ما ویډیوز ډېر زیات جوړ کړي دي هغه هم تاسو ته بره په خپل د پلی بټن کې ښکاري تاسو کتلی شئ. هغه ویډیو به زه سکرین په اینډینګ کې هم پرېږدم کله چې ویډیو ختمېږي تاسو ته په اینډ کې هم د واچ ټایم ویډیو ښکاره شي هغه هم تاسو کتلی شئ چې واچ ټایم کنسپټ څه دی په اردو پښتو دواړو ژبو کې ما ویډیو جوړ کړي دي چې تاسو ته اسانه وي. نو چې کله د ستا واچ ټایم ډراپ شو ځکه ډراپ شو چې تا ویډیو ډیلیټ کړه په کومه ویډیو چې څونه واچ ټایم راغلی هغه واچ ټایم ډراپ شو هغه ویډیو ته ډیلیټ کړه نو اوس په نور واچ ټایم ته جوړی مطلب ته به دوباره 4000 واچ ټایم برابرې که ستا 100 غنټې کمې شوي دي که 200 که 300 که 1000 کمې شوي دي ته به نور واچ ټایم جوړی مطلب ته به نوې ویډیو اپلوډ کړې یا چې کومې زړې ویډیو دي هغه به مزید شیر کړې یا به لږ صبر کړې دوباره ستا 4000 غنټې مطلب چې کوم د مونټایزیشن رول دی 1000 سبسکرایبر او 4000 غنټې چې دوباره هغه 4000 غنټې برابر شي د هغه نه پس په دوباره ته مونټایزیشن دپاره اپلای کولی شي. ادروایز ته اپلای نشي کولی تا سره د انتظار نه علاوه بل څه حل نشته. اوس د دې نه علاوه
یو مین پوینټ سره هغه ته زه بیانوم ا دې نه علاوه که تا ته دا پته ولګي چې یاره زما په چینل باندې یوز کنټینټ نشته زه به یوټیوب ولا څنګه فی کومه نو ګوره د دې لپاره ضروري خبره دا ده که نه بله ویډیو زه نه جوړوم دې ویډیو کې تاسو سره خبره زه کلیر کوم تاسو پې ځان فی کې بیا به ویډیوز ډېرې شي ټیک ته په دې ویډیو کې تاسو سره پوینټ کلیر کوم که ته چېرې تا ته دا پته ولګي چې یاره زه نورې ویډیوز زما په ویډیوز کې مسله نشته زما چې کوم ریوز کنټینټ زما په چینل باندې نشته یوټیوب ولا غلط شوي دي یوټیوب ولا فی شوي نه دي نو یوټیوب ولا خپله تاته یو اپشن درکړی دی هغه اپشن ته په دې خپل سکرین باندې اپشن ته په دې خپل سکرین باندې ښکاري ته وګوره یوټیوب ولا تاته وایي چې اپیل بای سینډینګ ویډیو ګوره دویم اپشن دی چې ایډیټ یور چینل اینډ ری اپلای ته خپل چینل ایډیټ کا ایډیټ مطلب ویډیوز ډیلیټ کا یا چې کوم ځای کې ریوز کنټینټ دی ریوز کنټینټ ختم کا څه قسمه چې مسلې د مسلې ته ختم کا دا غنه پس دوباره ته خپل واچ ټایم پوره کا بیا اپلای وکا یو دویمه خبره دا ده که چېرته ته وایې چې نه زه دا چې کوم دویم اپشن دی په دې کې زه کار نه ساتم اپشن 2 که ځکه چې یوټیوب دې کې زما مسټیک نشي دی که د یوټیوب مسټیک ته یوټیوب والا تاته ویلي دي که چېرته تاته دا ښکاري چې دا مسټیک د یوټیوب نه شوی دی نو ته بیا داسې کار وکړه د اپیل بای سینډینګ ای ویډیو په دې 1 نمبر اپشن باندې به ته کلیک کړې تا له بیا ټایم درکړي نیمالی ټایم راکړو 22 اګست 2022 پورې چې دې پورې مطلب ته اپلای کولی شي ته به یوټیوب والا ته څه وایې ګوره د دې لپاره مین خبره دا ده ته به یو ویډیو جوړه کړې په انګلیش کې به جوړه کړې انګلیش کې به ویډیو جوړه کړې ځان ته به ولیکې ځان ته به داسې ګوټه کې یاد به کړې ځان به ففې کې ته به ویډیو جوړه کړې دغه شان څه کړې زه نسم دغه شان به ته کښېنې موبایل به ته مخامخ کښېنې ته به ویډیو یوټیوب والا له جوړه کړې یوټیوب والا به ډېره نه ته صرف یوټیوب والا په دې خبره پوه کړه ته به یوټیوب والا ته ووایې چې زما دا نوم دی زما دا چینل دی زه پلنکي ځای نه تعلق ساتم زه پلنکي کنټري نه زما بیلنګ د پلنکي کنټري نه دی او دې وخت کې زه چې کومه ویډیو جوړوم دا زه په خپله جوړوم مطلب په خپله داسې چې د دې ویډیو څونه ایډیټینګ دی د دې ویډیو د دې نه علاوه چې مخکې څونه ویډیو ما په خپل چینل باندې اپلوډ کړي دي د هغې چې څونه ایډیټینګ دی هغه زه په خپله کوم ته چې کوم سافټویر استعمالوې هغه سافټویر باندې به یو 30 سیکنډ 40 سیکنډ سکرین ریکارډینګ وکړې یوټیوب والا ته به ته وښیې چې وګوره زه دا سافټویر استعمالوم په دې زه داسې ایډیټینګ کوم زه موبایل استعمالوم زه لیپټاپ استعمالوم په هغه زه ایډیټینګ کوم پلانکې سافټویر استعمالوم داسې تمنیل جوړوم زه داسې کار کوم زه داسې کوم څونه چې ستا طریقه کار دی لیګل طریقې سره هغه ټول به ته د هغې نه به ته 3-4 منټ 5 منټ ویډیو جوړه کړې یا دې نه هم کمه به جوړه کړې او هغه به یوټیوب والا ته سینډ کړې څنګه به سینډ کړې د فرسټ آپشن کې به یوټیوب والا تعالی بیا آپشن درکړي ځای بدله درکړي په دې کې به ته یوټیوب ته بیا سینډ کړې یوټیوب ته به ته ووایې چې یاره بالکل دې وخت کې زه صحیح کنټینټ جوړوم دې وخت کې زه په غلطه نه یم دې وخت کې زه لیګل طریقې سره لګیا یم مسټیک د ستا نه شوی دی یوټیوب به وګوري چې واقعي یوټیوب به دوباره دا څیز وګوري که واقعي دا مسټیک د یوټیوب نه شوی وي یوټیوب به ستا چینل مونیټایز کړي اوس د دې نه علاوه بل ویډیو به زه جوړوم په هغې کې به زه د سیکنډ آپشن کې کار کوم مطلب زه به خپل ویډیو ډیلیټ کوم او ما ډیلیټ کړی دي ځکه چې تاسو به ټایم وکتو نو چې کله زه ویډیو ډیلیټ کوم نو یوټیوب والا به دوباره مله ټایم راکوي چې یاره زه ګورم ودرېږه چې تا کوم ویډیوز ډیلیټ کړه هغه ریوزډ ویډیوز وو باقي چې کوم ویډیو پاتې شو ستا ویډیوز پاتې شو ستا 4000 غنټې هم برابر شو دوباره دې اپلای وکړه اوس په ستا چینل مونیټایز کېږي که مونیټایز کېږي به نه نو د دې لپاره تاسو لږ انتظار وکړئ چې زه بله ویډیو اپلوډ کړم هغې کې به موږ ته یوټیوب والا ووایي چې یا ستاسو چینل مونیټایز شو یا مونیټایز نه شو ویډیو اوږدېږي بیا تاسو تنګېږي هم انشاءالله په دې ویډیو کې به تاسو سره مونیټایزیشن متعلق ډېر زیات معلومات تاسو ته حاصل شوي وي بله ویډیو انتظار کوئ زه تاسو ته جوړم انشاءالله هغې کې به تاسو ته کنسیپټ به کلیر شي چې یاره یوټیوب والا زموږ چینل مونیټایز کوي که مونیټایز کوي نه دا ویډیو مزید شریک کړه نورو خلکو ته هم دې باره کې پته ولګي چې داسې قسمه مسټیک بیا هغوی نه کوي او یوټیوب چینل یې بالکل ټیک ټاک روانوي د لوی الله